بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو، دا وختي په مانیار کې موجود یم او د مانیار صورتحال نه تاسو خبرو. ډیر زیات الله شکر دی چې مانیار واپس سټیبل شوی دی. دلته کې د ژوند سرګرمیانې چې دی هغه بحال شوي دي. خلک په خپلو بهر هار لاک ډاون دی، خو هغه کم یره چې هغه ختمه شوي ده او د هغې په صورتحال باندې مونږ تاسو خبرولی چې کم ریزلټ یې ول هغه هم کلیر راغلی دي او ډاکټر صاحب چې کم زمونږ دی هغه سټیبل کېږي، ولې چې پوره قوم چې د هغوی دپاره دواګانې غوښتې د مانیار دپاره خصوصي دواګانې شوي دي. زمونږ سره سماجي شخصیت او وی ډي سي چیرمین امیرزیب ډي آر سی چیرمین او سماجي شخصیت خان موجود دی. امیرزیب خان، تاسو ته هرکلی وایم او دا راته ووایه چې په مانیار یوه لویه سخته تېره شوه او دا وخت د خوشحالۍ دا خبره ده چې مانیار هغه یره چې دا مول ته راغلی. تاسو وایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې دا واقعه وشوه نو مانیار خلک ډیر زیات خپه او ډیر پریشانه ولو. په کورونو کې بیا خلکو دواګانې ختمونه روجې شروع کړې. بل چې هغه هلک چې هغه ډیر ذمهوار هلک و، هغه ډیر احتیاط کړی دی. کله تر هغه ډیر تاسو وګورئ، هغه تاسو ډیر ښایسته هلک دی. دغه فیملي که اسلامي او کورنۍ ده نو هغه چاته نقصان نه رسو، چا سره لاس میلاوم، چا سره لاس میلاو نه دی کړی. زموږ د ټول علاقې د خاص کر د مالیت او دوک رسیدل دی، تکلیف رسیدل، خو الله لاغ شکر دی چې هغه په الحال ماحول خو خوشاله دي. خلک چې یو رزلټ براتو خلکو په تاسو کول نو دغه سره خلکو به خوشحالي منول، خلکو پیسې خیراتونه منول. لکه دا د سوچ د کور یو فرد چې د کل الحمدلله د مانیار داسې یو ماحول دی. یو موږ ډیر زیات خپه کیږو. امیرزیب خان، عموما تاسو چې دلته کې مشریم کړي دا بلدیات الیکشن کې تاسو د خلکو ډیر زیات سپورټ کړی او د دې علاقې یو لویه ذمہواري په تاسو د ډاکټر صاحب سره هم رابطه کیږي او دا چې بس الحمدلله هغه ټیسټ راغله ډیر ویک دغه پکې راغلی دوه خاص دغه نه دغه سره چې کوم مرګره او په کمرې کې سره الته بنو هغه ډاکټر دی. دغه الحمدلله هغه نیگیټیو ټیسټ راغله، هغه راوته قرنټین راوته دی. دغه چې په مليو دغه هغه ټیسټ نوم سپار راغلی دي. دا خدای الله تعالی طرف یو عذاب په دې خلکو راځي. موږ د الله نه سوال کوو چې خدای پاک د ټول مسلمانانو بلکې انسانیت دې مرض نه وساتي. او واقعي او تکلیف په موږ باندې تیر شو و ادا د ټول د الله احسانات او د هغه الګ ماشوم چې هغه ډیر احتیاط کړو. امیرزیب خان، اسی کوم وګورو د مانیار خلکو ډیر غټ تعاون وکړو په خپل کورونو کې چې د ایسولیټ شول، دن نشول او هغه ځان په کورونو کې بند کړل، بهر ته راونه وتل او بالکل د دې دغه سره مقابله وکړه. بیا چې د ذکرونه نپلونه او د دې لپاره خپل یو عمل جاری وساتو. نو نن شکر پورا یو دغه نه بچو. بالکل زموږ سلور جمعتون هم بند شي ولو، خلکو قرباني ورکړي دا. جمعې مونږ چا کړی، چا په کورونو کړی، چا په ډیریکټ او 15 کسانو کړی دی. خو د هغې دواګانو او د قربانۍ وجه چې مانیار ته خپل ماحول ته واپس راغلی. خلک د یو بل سره خپل انډین جن هغه برابر ساتي، هغه ماحول روان دی، هغه جوړ وخت بیا راغلی. بیا هم خلک مونږ احتیاط کوو، بار ویناګانې کوو چې لا تقریبا چې 14-15 ورځې به مونږ نور هم احتیاط کوو چې الله دې خیر کې بیا د مسله را نشي. احتیاط ضروري دی. احتیاط واحد علاج احتیاط دی. بالکل جی. د مانیار دا کم صورتحال چې ونو دا یقینا چې ډیر دردناک هم او مانیار د ډیرو خوږو او ښکلو خلکو او زموږ د دوستانو کلی دی. او بیا چې د مانیار دا ایشو چې کوم په دې کې بیا انتظامیه هم یو پورا اقدامات چت کړو، پورا کلی کې سپری وشو. او امیرزیب خان، پورا کلی کې د میونسپل کمیټې طرف سپری مو شو، ټول حفاظتي تدابیر چې د زیر غور ول. بالکل کمیټو له سپریګانې کړي، بار کړي، په جماعتونو کې کړي، په لارو کوڅو کې کړي، هغه خپل قرباني خور کړي ده. بل زموږ سمرګری په دې کې خپاشم چې تاسو تنظیم په دې کې اکټیو رول نه ادا کړل. په هغه ورته تاسو راغلي چې چا به ماسک نو یا به سیفټی لباس نو څوک چاته ځان ته نه دی پرېښو دی. زموږ یو خاص مرګره دغه نوم خصوصي علامه انور خان په امریکا کې دی. نو هغه ما نه دا ګیله کړی چې تاسو ول دغه ځای نه تا خیال زه په کوڅه کې دننه ولاړو ما او بار څوک نه را پرېښو، ته اجازه نو دا دې قصه لکه پوچ په سراغ نو هغه به سخت ادا دغه نه سیوا نو څوک به چاته نږدې پرې خودل نه. د انور خان کلاس ځوانه لمه کدا خو څنګه په انور خان چې دی لکه بالکل زمونږ ډیر دردمن ملګری دی او انور خان سره فکر و چونکی په امریکا کې دی او انور خان همیشه په دې کلی باندې سماجی خبرو نظر ساتل. نو انور خان
چونکې امیرزیب هم په هغه ورځ بندیوانو مونږ دی خو او د زمونږ تقریبا فاصله په دې کوڅه کې د نشو راوته تنظیم بالکل مانیار ډیر اکټیو تنظیم دی ستا غم غوسه چې واغه بالکل سر پسترګو انور خان دواګانو ګورم ډیر کار کړي هغه بالکل غوسه او 2 غنټې ویډیو را پسې کړی دا واشه او ځان کړ خو البته زموږ الحمدلله د کلی ډیر ښه اتفاق دی په یو بل ډیر زیات خپکی یو که خپل او که پردو دغه په کورونو کې روجي دغه الګ د فار دغه د کورنۍ د فار روجي خلکو نیولې دي ختمونه کړی دي او د الله تعالی دغه غسیله د خلکو لور کړ چې دغه د فیملی دغه د مرګرو د اته چې دغه رزلټ هم زیرو غونتی دي بل مرزه خندایي استاد کور خواته بالکل تاسو یو بل تنځ دی وینو زیات دغه هم تاسو په دې ټول کرنټین یا کې بندیوان وای کنه بالکل خو د خیر دنګ د ګډ دروازه خو د روټ ته خو زموږ دیره په لوا څکه موږ عمر غلي هم بالته تلو راتلو او هغه په منته هم دوه ورسېدو حقیقت تکلیف ته ورسېدو او خدای الله طرف او د انسان د طرف نه په دې بم الله شکر وبس نور د خدای په خیر کې د کلی ته بلکې د ټولو دنیا ته د انسانيت یو د مسلمان بم نه یادو دا اوس د انسانيت خبره ده خدای په دې ټول انسانيت باندې خپل رحم وکړي مرزب خان دا وخت کې کومه وګورو د پوره ملک هم زموږ ملک ته الله دې الته هم د دې مرز نه هر سړی وساتي سواد دا وخت بالکل سټیبل د درې سلورو سیوا کې سونه نشته او هم دغه وجه د چې خلک احتیاط کوي د انتظامی خبره منځ ما په خیال هم دغه خبره ده بالکل انتظامی هم خپل بر کوشش کوي ډاکټرانو خپل کوشش کوي موږ بلکې انتظامیت او ډاکټرانو ته په دې وخت کې سلوټ وکړو چې هغه به خپل ژوند په خطر کې اچولې دي که پولیس دي که نور سکیورټي فورسز دي که ډاکټران دي خو زموږ د عوام د پر روزي لکه غریبانان شپه ورځ ولني 24 غنټې ډیوټي ده چې دی دا شی نور پیلاو نشي خلکو ته مرز ونه لګي دا زموږ د پر سختي کوي یو اهم خبر دا غیل راځم استابه مانیار کې په خواوشا کې غریب خلک ته په کم چې انور خانم پوره تفصیلی انټرویو کړی و هغه خلکو د ریلیف لپاره تاسو څه بنیادی اقدامات کړی هغه ته سراشن یاره د انور خان رښتا ویم نو موږ د بهر چې کوم حالات دي نو زموږ خپل نه راغلی چې موږ هغه ته وینا وکړو هغه هم سخت ده هغه هم سخت ده خو انور خان چې کوم غوسه کړی ناغه موږ را پاسولی یو او نن په نننې ورځ تقریبا 5 لک روپو ته موږ نن صرف نن رااله نن موږ ته 5 لک روپے نن رااله دې او ان شاء الله موږ کوشش زموږ دا ټارګټ 10 لک روپو پورې دی چې د خپل کل ته کم چې بیروزګار دي چې کارونه ول نو داړي مار دي یا زموږ په شان خلکو چاته وینا نشي کولای چې پټ موږ هر کور ته راشن ورسو او راشن نه نقدي پیسې ورسي بس کوشش به دا کوي چې راشن په دا خو دروازې ته ورکو پټ به ورکو نه به غنه رغو نه به خلک خبرو خو دروازې ته بوله شي رسي ک پیسې او ک راشني خو دروازې خان تاسو ډیره خبرو کړه څه خلک خو زموږ د ډیر لیبر ملګری دی خو څه خلک داسي چې هغه ډیر خپل وخت تیر کړي بیا په دې وخت کې به سخت راشي او ویلې نشي داغه د پاره تاسو سپورټ سپلینینګ راخ کړي بالکل داغه پکې بالکل داغه نمونه پکې زم منشن کړی دي او پغه موږ سبانه بس کینو پغه ریسرچ کو چې هغه په ځنوم نه پويږي ان شاء الله کوړه بل مو شیر رسولې لکه زم بشن کوم خلک چې اچا ته وینم نشي کولای دا نور خلک کم څه کم وینا کول شي خو چاته وینا نشي کولای او زیات سخت وي نو موږ بس زیات توجه د خلکو لور کو چې هغه ته دا شی پټ ورسي او خبروم نشي امیرزیب خان کله چې تاسو دا کملار چې وا دا بالکل کرنټین یا ډیکلیئر شو په دې باندې قناعت ولګیدل هر څه بن شو تاسو په یو ځای کې را بن شوي دغه ټیم کې زړه له سه احساسات راتل ژوند بیا څنګه ښکارېدو یاره د سې لکه سړی چې په جیل کې یا چې د غټ جرم کړی 302 کړي په سباله چې دا کولای دا رزلټ راتلو نو د شپې زملا سم چې خدای پاک دا په صفاپت کې اخته شو او بار موږ ټلیفون کول چې رزلټ راغی را نه هر یو کس به دا رابطه زموږ د مرګرو کې دا یو ماما زموږ سره ممتاز علي په اندر فاونډیشن کې دی هغه غریب په دی وجه بنو نو هغه سره به زموږ رابطه نور مرګ سره رابطه چې څنګه نو کته ته شي ته ما په تور خړ ټلیفون کو ته دوی تاسو را پاسول ته ما را پاسول مې به رزلټ سپار او د پوسټ ورکا او پولیس باندې په سکیورټي پولیس باندې په اس حساب باندې موږ د بیا د زور اوس رزلټ دغه پیغام د لوی اختر نظام په خیال کم نه ډیر د خوشاله خبرو موږ په سکیورټي پولیس په تاسو باندې په اس حساب باندې ټول منځور چې به الحمدلله شیخ سپار غلې وس د لار کوله کې جیل نه خلاص کړي په دې کې د یو کور دوه په کول چا ډیر کمزوري ولو
چې تاسو هم نه دی کړی زمو یو مرګره د نوابالي ته نوم دی نوم واغستو کې شه خپه شي چې زما د نوم دیول واغستو هغه له کور ته راشن ولېګو هغه واغستو ما اس سپتمو وي چې را تاسو خدا شی بن کړی او تاسو دوباره تاسو نه دی کړی څنګه مو کوي نه دا زمو خو د بارو خو د دې دنه په کار تاسو کړی چې دا کسان بندي د شتا سوته نشتا او دا مرګر د نوم اوسه په خپشه هغه د شوزونه ورکړي پټي ورکړي دي خو دا هم په دی و چې پته ولګي چې او دا شی نه کس دمغه راشن ولېګلو کوړ ته خان کومه سخت چې په خپل 13 کړه په د خپل محله ستا په د ټول کلی دغه پروسس نه تاسو اوته دا وخت دا مسله په ټول ملک ته بیا زیات تر مردان زموږ ټارګټ ته بونیر دی هغه ډیر زیات رئیسار دی تا دغه ټول پروسس په خپل ولیدو کم خلک چې سواد ترازی یا د سواد نه بهر زیا غیر ضروری راوزی یا جمګټه جوړه یا ملاویږي د دې وایرس وسوم زنګ په چاپیر چل کې د خلکو ته بس پتا ټول ارستیر زما خو که د هر کلی او که د هر علاقې هغه ته د درخواست خصوصي چې یو د دکانونو مخته ګڼنه رغي داغه د لاس پولیس راشي داغه ټول دکان بن شي نو غریب سودا نه خرڅګا سره وړي چې چینی د خوراک ساماني په خپل کورونو کې د کینی یو چې د یو ځلینه بلکې نه غیر ضروري سر تک د پریدي د سور دي د پزال مو سخت تیر کو نه غټ اپت نه مو خدای پاک بچ کی پزال صرف احتیاط سره پزان سخت تیرول چې ملاب لګوډي کم کو د علاج د بل علاج نشته درنګ جهان مننه زنګ سره امیر زیب خان موجود د مانیار د کلی دا صورتحال چې د موږ تاسو خبر کړی مختلف ایشو چې د مخې ترال زمونږ ملګری هغه هم په دوی باندې غوسه کړي او دوی په تنظیم غوسه کړي او چې یاره دوی کار نه کوي نو چونکې د دوی تنظیم ممبران او امیر زیب خان په خپل بندیوانو نو دغه وجه و چې یاره دغه مشکلات چې هغه مخامخو دغه مشکلاتو نه د بچ کېدو لپاره چې د بیا کله ریزلټ رالل نو په لاولنې ټلیفون ماته امیر زیب خان کو چې یاره زر زر دا کم دغه چې دی ریزلټ راغلی په دې باندې یو پوسټ جوړ کړ سحر ډیر وختي هغه بیا چې هغه په میډیا کله خبر رااله نو یو لوی خوشحالي په دې علاقه کې په تحصیلي بریکوټ کې ول چې د مانیار د پاره یوازې د مانیار خلکو نه د تحصیلي بریکوټ د پوره ملک او بیا چې د مانیار خلک په پوره دنیا کې چرته دي هغه د دې لپاره سپیشل دواګانې کړې دي د مانیار دا دون لوی سخت چې تیرې دا نو په دې کې بیا چې دا سټیبل کېدا نو په دې باندې ټول دغه دوانه پروسسونه په دې باندې ډیر زیات په مشکل باندې تیر شو بیا دلته چې کم غریب خلک دي کم دلته چې کم په مشکل کې دي هغه خلکو ته ډیر زیات مشکلات نو دا غي لپاره دا وخت خوشخبری ده چې امیر زیب خان چې دی هغه وایي چې زمون کم ملګری دي تنظیم ته 15 لک روپۍ راغلي خو د دوی ټارګټ چې د 10 لک روپۍ دی نو هغه هم د دوی ډیر اکټیو تنظیم دی بیا د دوی په بهر دنیا کې دوستان ډیر مضبوط دي نو انور خان ته پکې هم ریکوست کوي تنظیم سره ښېګړه وکړي او د تنظیم نه غوسه چې کومه ده هغه خپله لرې کړي مانیار دا وخت سټیبل شو د الله تعالی پې ډېر لوی احسان دی یوه سخته تېره شوه یوه تجربه مخې ته راله د هغې نه مانیار ووتو په دې باندې شکر دی خو کم خلک چې دي په دې ځای کې چې کوم اوسېږي هغه به 12 ورځې چې دی ځان آیسولیټ ساتي ځان چې دی هغه به احتیاط کوي مونږ چې د مانیار دا ستاسو په درانه خدمت کې چې دی پیش کولو ضروري وګڼله او په دې باندې امیر زیب خان چې دی دا بالکل د په خوا کې دا ایشو وه بلکې د دوی د مانیار مشري هم کوي نو د دوی د خولې نه اورېدل دا وخت د ډاکټر صاحب هغه ریزلټ چې دی هغه هم ډېر ښه دي او کوشش دا دی چې انشاءالله د هغه دغه چې دی دا بالکل ختم شي دومره سیریس ایشو نه ده نو ستاسو دواګانې چې وي هغې ډېر لوی کار وکړو او د مانیار کلی چې دی هغه د یو لوی مصیبت نه چې دی دمه شو ما سهیل باچال او زما ملګری ریپورټر بختي روان خان او کیمرمین عزت حسین لرا که اجازت د لوی الله په امان